حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله رکوع کوله نو شا به یې نیغه که تر دې کې چې په هغې باندې اوبه توی شوي نو ودرېدلې به وي. دې حدیث مبارک کې هغه د رکوع طریقه ښیي چې رکوع انسان له څنګه پکار دی. انسان لمونځ کوي نو دله پکار دي چې دی ولې د لمونځ طریقه هغه زده کړي، ځکه چې ته یو کار کوې او ته غواړې چې زما دا کار هغه دې په صحیح طریقه باندې وشي. ته کاروبار شروع کوې، ته دوکان شروع کوې، ته وایې چې زما دوکان دی، زما دا کاروبار دی هغه په صحیح طریقه باندې ځي، زما دا دوکان دی، زما دا کاروبار دی په ترقۍ باندې لاړ شي. د هغې دپاره ته کوشش کوې چې ته د هغې چل زده کړې، ته د هغې طریقه زده کړې. کله چې تاله د هغې طریقه درځي، کله چې تاله د هغې د چلولو چل درځي، نو ته به بیا په هغې کې ترقي کوې، ته به په هغې کې په مخ په وړاندې باندې ځې. دغه شانتې لمونځ که موږ غواړو چې لمونځ هغه موږ ته برابر ثواب میلو شي، د دې موږ ته هغه فایده میلو شي او موږ لمونځ هغه په صحیح طریقې سره وکړو، د دې لپاره د لمونځ طریقه زده کول هغه ډېر ضروري دي. ما ستاسو وړاندې یو حدیث مبارک راولوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله رکوع کوله نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ملا مبارکه به بیخي داسې سیده کړه تر دې پورې چې که په ملا مبارکه باندې اوبه توی شوي نو دغه اوبه به په ملا باندې ولاړې وي، نه به د ملا نه هغه اخوا تلې نه به دې خوا تلې، یعنې ملا مبارکه به بیخي سیده کړې وه. د دې نه دا معلومه شوه چې انسان هغه رکوع کوي نو د ده چې دا کم سټ دی، دا سټ او چې کم لاندې شاته ملا ده دا ټول هغه په لیول کې بیخي برابر کړي. هر کله چې دی داسې کړي نو دی به په هغې طریقه باندې رکوع کړي په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده. او لمونځ هغه احسن او حسن په هغې طریقې سره ګرځي په کومې طریقې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي اقیموا الصلاة لمونځ قایم کړئ. اوس اقامت الصلاة مطلب څه دی؟ نو اقامت الصلاة مطلب دا دی چې په څنګه طریقې سره لمونځ راغلی دی په هغې طریقې سره کول، په کومې طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ادا کړی دی په هغې طریقې سره د لمونځ ادایګي دې ته اقامت الصلاة وایي. نن سبا چې موږ کوم طریقې سره لمونځونه کوو نو زموږ طریقه هغه ډېره زیاته مختلف ده. ځکه اول خو چې موږ ودرېږو نو زموږ ولاړه هغه داسې چې ولاړه هغه دغه شانتې ولاړه هغه څوک په لمونځ کې نه کوي څنګه ولاړه چې موږ کوو. بله دا چې موږ په هغې کې کوم سبق وایو نو هغه سبق موږ ډېر په جلدۍ سره وایو، ډېر زر وایو، نو د هغې نقصان هغه دا وشي چې کله یو انسان هغه په جلدۍ سره سبق وایي نو د ده نه په دغه سبق کې هغه غلطیانې کېږي او په یو ټکي په غلطېدو سره په معنی کې غلطۍ راځي. نو چې یو ټکي هغه تا غلط کړه نو معنی دې وله غلطه کړه، چې معنی دې غلطه کړه نو د ثواب په ځای باندې الټه تا ته هغه ګناه میلاوېږي. د دې د وجې نه اول موږ له هغه سبق د لمونځ زده کول پکار دي چې لمونځ هغه موږ په صحیح طریقې سره کوو. بیا ډانچه د لمونځ چې لمونځ به هغه په څنګه طریقې سره کوي نو دغه زده کول هغه ډېر ضروري دي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې رکوع کوله نو رکوع به هغه بیخي داسې کوله چې ملا مبارکه به یې سیده کړه. نو موږ ته هم په دې کې دا تعلیم راکوي چې ته کله لمونځ کوې نو تا لمونځ پکار دي چې هغه په پوره خشوع او حضور سره کوې، په داسې طریقې سره یې کوې په کومې طریقې سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. داسې نه ده لکه څنګه چې نن سبا موږ کوو چې رکوع ته ټیټېږو نو سر هغه بیخي نه ښکته کوو، بلکې هسې د ملا لږه شانتې ټیټه کړو، هغه شرط پوره کوو چې موږ سر هغه ټیټ کړو او رکوع مو وکړه. نو دې ته هغه رکوع نشي ویلی، بلکې رکوع دغې ته ویلی شي کله چې ملا هغه بیخي سیده شي. د هغې نه وروسته چې کله بیا موږ سجدې ته ځو نو په سجده کې هم زموږ طریقه هغه غلطه وي. اوله خو دا ده چې سجدې له لاړ شئ نو چې دا خپې هغه ستا په ځمکه باندې لګېدلي نو دا خپې به داسې د دې دا چې کومې ګوتې دي نو دا ګوتې به د قبلې طرف ته وي. نو اول خو زموږ د خپې ښودو دا طریقه غلطه ده، دغسې کول هغه پکار دي. بله دا چې سجده هغه پوره طریقې سره ادا کول پکار دي. په دغه کې چې کوم سبحان ربی الاعلی هغه ویل دي نو دغه پکې پوره ادا کول پکار دي. 3 پیرې انسان ویلی شي، 5 پیرې ویلی شي، 7 پیرې ویلی شي، دا هغه په خپله خوښه ده، خو دا هغه پوره خو کم از کم هغه 3 پیرې ضرور ویل دي. نو دغه طریقې سره هغه پوره ویل په سجده کې. داسې نه چې سجده هغه صرف په ځمکه باندې سر ولګوي او واپس سر هغه زر راوچت کړي، دې ته هغه سجده نشي ویلی، بلکې سجده، رکوع، قیام دا هر یو څیز به هغه په پوره خشوع او حضور سره کوي، ځکه دا ته الله تعالی ته ولاړ، دا ته هغه خبرې کوي د الله تعالی سره، دا ته الله تعالی ته مخې ته ولاړې نو تا له پکار دي چې ته په ادب کې ودرېږي. ته رکوع کوې، رکوع په صحیح طریقې سره وکړې، په ادب کې وکړې. ته سجده کوې نو سجده هغه په صحیح طریقې سره وکړې.
د دې دپاره چې تا ته هغه ثواب پوره میلاو شي. دا نه چې ته مونځ هم وکړې، مونځ هم ادا کړې او د ثواب په ځای باندې الټه تا ته هغه سزا میلاو شي. نو په خپل مونځونو باندې هغه خیال ساتل پکار دي چې زمونږ مونځونه هغه په صحیح طریقې سره ادا شي او مونږ ته پوره ثواب هغه میلاو شي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.